غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو اویا سرداران مردار شوي وو او اویا تنه قیدیان جوړ کړی شوي وو. هغه اویا تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شوه، هغې آزاد کړی شو. خو په سنتي هجرې کې د کفارو په زړه کې دغه یو عذاب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه صلات وسلام نه دا بدل اخلو. نو دریم کال د هجرت باندې په 3 هجرې کې د نبی علیه صلات وسلام په دریم کال د هجرت باندې د مکی کفارو مشوره وکړله چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام او دغه په ملګرو باندې حمله کوي او کم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و، لکه چې هلته جنګ وشو، رشته داران یې قتل شو، نو هغې مال له چا لاس نه ور په هغې باندې روغ کال د غم تیر شو. دغه کم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو، خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو. په دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بلسو. دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړ. 3000 کسان د کفارو، په دې کې 200 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وي او 200 ورسره اسونه و، 300 ورسره اوښان، یعنې ښه سمه اسلحه یې واخیستله او ځان یې د اسلحو ډک کړو او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې. یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي، تېر کال چې کوم سرداران مردار شوي وو، قتل شوي وو، د هغې یاد به تازه کوي. نو ټیم په ټیم به په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکې مشر یې وژلی، پلانکې مشر یې وژلی، سندرو کې به راته هغه یادوي. نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي، نور جوش به پکې هم راځي او دارنګې که د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي. نو ځان سره 15 ښځې روانې کړې. په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه. هنده دا د عتبه لور وه. د دې پلار عتبه او تره شیبه او ورور ولید، دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو. نو دې وې زه پاتې کېږم نه، زه به هم دې جنګ له ځم. او موجوده چې د مکې کوم سردار او مشر او ابو سفیان د هغه ښځه هم وه. د ابو سفیان ته یې ویې چې ته جنګ له ځې، زه به در سره ضرور ځم، زه پاتې کېږم نه چې زه په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کړم. دې هندي وې دا ورسره پکې هم روانه شوله. نو 300 کسانو لښکر روان شو. د نبی علیه صلات وسلام تر عباس رضی الله تعالی عنه په مکه کې پټ مسلمان شو، چاته پته نه وه. ده چې وکتل چې زما په وراره باندې حمله کېږي که نه، نو ده غلی غونته خط ولیکو، خط یې ولیکو او 2 تنو له یې ورته وایي دا نبي علیه صلات وسلام له په منډه ورسوئ چې په 3 ورځو کې دننه دا خط ورته تاسو نبي علیه السلام له رسولی. په خط کې نبي علیه صلات وسلام ته دا ولیکل وی ابو سفیان لښکر د 3000 کسانو تیار کړی دی او 3000 کسان د اسلحې مکمل ډک دي او د ځان سره ښځې او بچي هم روان کړي دي، ښځې او ماشومان هم د ځان سره روان کړي دي او دا قسمونه کړي دي چې ګوره مسلمانان روغ نه پرېږدو، وی ځان هم وژني او تاسو هم قتل کوي. ګوره خو د ځان حفاظت وکړه. نبي علیه السلام ته د مکې نه پټ دا خبر ولیکو. هلته چې نبي علیه السلام ته دا خط ورسېدو نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې د مدینې منورې نه ډېر چاپېره سیکورټي واچوئ، ډېر چاپېره کسان کېنئ او د جمعې شپه وه، په مسجد نبوي په دروازه باندې هم کسان ودرېدل د نبي علیه السلام د حفاظت لپاره. شپه تېره شوه، سهار شو،
چې کله د جمعې مونځ وشو که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابه کرامو اجلاس راوغوښتو تاسو خبر یې چې د مکې په موږ باندې حمله کېدونکې ده 3000 خلک را روان دي د اسلحې ډک دي څه وکړو ماله مشوره راکړئ د خپلو صحابه کرامو سره څه وکړه مشوره وکړه کوم مشران صحابه کرام چې هغوی ټولو دا خپله مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبر د مدینې منورې نه پسې بار ته نوځو د مدینې منورې نه پسې بار ته نوځو بار به راشي ناست پی یا به ستړي شي واپس به ځي او که مدینې منورې ته رادننه شو نو موږ به سره په مدینه منوره کې جنګ وکړو ښکته به سره موږ په تورو لګیایو د کورونو نه به یې زنانه په غرګو ماشومان به په غرګو ولي یا به بار ناسي واپس به لاړ شي که په مدینه منورې حمله وکړه موږ به سره دلته وجنګېږو کبار صحابه کرام مشران صحابه کرامو چې د هغوی دا مشوره وه په دې کې د منافقینو کوم سردار چې د عبدالله ابن ابی بن سلول دی خو په ظاهر کې مسلمان و که نه دی هوښیار و تجربه کار و نبي علیه السلام پکې د ده نه مشوره واخیسته ته څه وایي عبدالله ابن ابی بن سلول مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبره زما زړه تجربه دا ده چې کله هم موږ د مدینې منورې نه بار ته په دشمن پسې وتیو موږ نقصان مونږ ته دی موږ بار ښه دوره زړه مونږ ته چې موږ په مدینې منورې نه په دشمن پسې بار ته وتیو او چې کله دشمن په موږ باندې حمله کړې مدینې منورې ته راغلی دی بیا هغه زموږ دروغ نه دی تللی زما تجربه دا ده او مشوره مې دا ده چې د مدینې منورې نه وځو او دا مشوره یې ورکړه او که په مدینه منوره باندې هغوی حمله وکړه که نه ښکته به ورسره موږ جنګېږو په تورو باندې د کورونو نه به یې زنانه ماشومان په ګټو ولي نو بس تیت تربیت تر شي او به تښتي لاړ به شي د نبي علیه السلام خپله هم دا خوښه وه چې د مدینې منورې نه بهر ته نه وځو دا د نبي علیه السلام رایې هم وه خو چې کوم نوجوانان هلکان که نه نوجوانان صحابه کرام وو د هغوی جذبه زیاته وه او کوم صحابه کرام چې په جنگ بدر کې نو شریک شوي کنه د هغې جذبه زیاته وه ځکه چې هغې په جنگ بدر کې چې کوم کسان شهیدان شوي د هغې خو الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ډېر فضیلتونه راولېږل د هغې لویې مرتبه یې راولېږله او الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې وفرمایله چې کوم کسان زما په لاره کې مړه شي هغې ته مړه مه وایه بل احیاء دا ژوندي دي عند ربهم یرزقون د الله په نزد ورله رزق هم ورکېږي دوی ته مړه مه وایه د هغې شهداو هغه فضیلتونه یې چې واورېدلو او د هغې دا اصرار کوي نه د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو مونږ د مدینې منورې نه وځو مونږ په مدینه منوره کې د ښځو سره نه کېنو هغوی به په مونږ باندې حمله کوي مونږ ورته ناست یو نه مونږ وځو او مشوره وکړئ د الله پاکه پیغمبره کو بار ته وځو که نه نو دوی وایي چې مونږ به مړه شو نو که موږ شهیدان شو هم زموږ دپاره بهتر ده غوره ده او که ژوندي پاتې شو فتح مونږ ته هم غوره ده خو یا شهادت دی او یا غازیتوب دی زموږ دپاره خو به دواړو کې فایده ده یا به غازیان شو فتح به مومو یا به شهیدان شو د الله تبارک وتعالی لوی مقامونه به راکړي نوجوان صحابه کرام چې حتی در دې پورې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی قسم وکړو قسم په الله زه خو تر هغې پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه بار تلې ما جنګېدلی نه خدای پر ډوډۍ نه خورم بل صحابي راپاڅېدو ویل الله پاکه پیغمبره موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه پرېږده چې موږ بار وځو جنګ وکړو شهیدان شو چې الله راله جنت راکړي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ټیک ده خو د دې نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام د خپل یو خوب بیان کړو ما خوب لیدلی دی ما مضبوطې 2 زغرې اچولي دي خوب مې لیدلی دی او زما په مخ کې باندې غوا حلاله شي او بیا مې خوب لیدلی دی چې زه د خپلې توره داسې تاو کړم که نه نو د دې مخکې حصه ماته شي او بیا چې دوباره توره تاو کړم که نه نو د هغې مخکې نه ښکلې حالت باندې جوړه شي دوباره د هغې مخکې تورې نه هم ډېره ښکلې جوړه شي دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې زه را توره تاو کړم مخکې حصه ماته شي یعنې زما څه ملګري به شهیدان کېږي او چې بیا توره تاو کړم د هغې مخکنۍ نه ښکلې جوړه شي معنا اخري فتحه به مسلمانان مومي صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر خو شهادت دی که نه موږ خو شهادت ته خوشحالېږو ته ولې موږ بار ته نه پرېږدې نبي علیه السلام چې د دوی خبرې واورېدې که نه هېڅ یې ونه ویل نبي علیه السلام خاموشه ناست و بس کور ته دننه شو چې کور ته دننه شو او د کور نه راووت 2 زغرې اچولې وې 2 زغرې اچولې وې توره په لاس کې مې ولیده نو مشران صحابه کرام چې وایي کشرانو صحابه کرامو ته غوسه شو
ګوره نبی علیه السلام خو خفه کو کنه مونږ یو وایي چې داسې کوو بل وایي چې داسې کوو د نبي علیه السلام باندې وحی نازلېږي او هغه خبر ته موږ غوږ کېنښودو خو څوک وایي مدینې نه وځو څوک وایي د مدینې نه نه وځو په کار مونږ له دا وه چې مونږ ویلو چې د الله پاکه پیغمبر چې ستا څنګه خوښه دغه شان به کوو موږ د نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو خپلې مشورې خو ورکولې نو نبي علیه السلام خفه شو نو کشران صحابه کرام هم پوه شو چې موږ خپلې مشورې ورکړو نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو هغې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو دلته به جنګ وکړو ځه که ته پرې خفه یې مونږ نه وځو دلته به جنګ وکړو څنګه چې ستا خوښه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د الله نبي چې کله اسلحه راوچته کړي او زغرې واچوي تر هغې پورې نه دي تر څو چې جنګ نه کړی بس اوس ما اسلحه اچولې ده اوس به ځو جنګ له اوس پاتې کېږو نه بس زر صحابه کرامو د زرو تنو قافله برابر شو روان شو د مدینې منورې نه په لاره باندې مزل لاړو نو هلته کې یو ځای راغی نبي علیه السلام هلته پړاو واچوي ودرېږئ چې ودرېږئ هلته نبي علیه السلام په خپل لښکر باندې داسې نظر واچو چې زما په لښکر کې ځوانان څومره دي هلکان څومره دي د خپل لښکر معاینه یې کوله کوم ځای کې چې نبي علیه السلام پړاو واچو هلته کې اوس یو جومات راښکې دی مسجد مستراح ورته ویلی شي مسجد مستراح دا اوس هم هلته مسجد موجود دی دلته نبي علیه السلام پړاو واچو د خپل لښکر د معاینې دپاره داسې ګیر چاپېره کتل نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل د کومو هلکانو عمر چې د 15 کالو نه کمي هغه واپس کوي کورونو ته یعنې دا نابالغه دي واړه ځان سره جنګ نه بیایي نو چې د چا به عمر د 15 کالو نه کم نو هغه به یې رښتیا کور ته به یې لېږو په دې دوران کې یو صحابي دی هغه په صف کې ولاړو نو د ده عمر هم د 15 کالو نه کم رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه رافع رضی الله تعالی عنه د عمر خو کم و نو دی په صف کې ولاړو نو د خپې دا پوندې اوچتې کړې د ګوتو په سر داسې ودرېدو ځان یې دنګ کړو دې دپاره چې ما نبي علیه السلام د جهاد نه واپس نه کړي نو د داسې د خپو باندې ځان دنګ کړی دی نبي علیه السلام پرې تېر شو خیال یې ورته نه شو ځکه چې قد یې لوړ نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی عمر کم و دی نبي علیه السلام راویستو ته زه کور ته ماشوم یې د ورته د الله پاکه پیغمبره زه دې واپس کړم او رافع ابن خدیج خو هغه دی ولاړ دی هغه ته خو څه نه وایي هغه هم زما نه په عمر کې کم دی نبي علیه السلام ته وفرمایل ما ولې کور ته لېږې دی ولې پرېږدې هغې ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ګوره زه د ده نه کمزور یم نه یم که ما له دې به پرځولو نه او زه یې راپرځوم دا ګوره د نوجوانانو صحابه کرامو د هلکانو د جهاد سره دومره مینه وه سموره ابن جندب رضی الله تعالی فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره تا رافع ابن خدیج پرېښودو دی خو زما نه زورور نه دی راوله ما په پرځولو زه دې راپرځومه نبي علیه الصلاة والسلام داسې د خوش طبیعتۍ لپاره ویې لکه راوځئ دواړه پرځولو که چې څوک چاک دی نو چې دواړه ورغله که نه نو رافع ابن خدیج رضی الله تعالی خو یې راتاو کړ ځمکې ته نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی ته فرمایي ما درته نه چې الله پاکه پیغمبر دی په ما کمزور دی نو ته دې پرېږدې او ما کور ته واپس کوي نبي علیه السلام ورته وایي زه ته هم راځه جهاد له صرف دا دو صحابه کرامو سموره ابن جندب رضی الله تعالی او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی چې د دوی عمر د 15 کالو نه کم او دوی پکې شریک شوي جهاد کې غزوه احد کې نور چې څومره کم عمر وه واپس کړو دوی رالو چې کله د غزوه احد دا کله چې د احد مقام ته راورسېدل که نه د احد مقام ته راورسېدل نو په دغې عین ټایم کې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې دی واپس شو د مسلمانانو نه او څه خبره یې وکړله دا خو جنګ نه دی دا خودکشي ده زمونږ په خبره باندې عمل نه کوي مونږ ورته وایو د مدینې نه نه وځو دوی ووتل نو دا خو جنګ نه دی دلته 1000 کسان دي هلته 3 دي دا خو جنګ نه دی خودکشي ده خو دا جنګ نه مونږ به در سره شریک شوي وو دا خو ځان وجل دی هسې نو عبدالله بن ابی بن سلول د تود جنګ نه په خپله هم واپس شو 300 کسان یې د ځان سره روان کړو 300 کسان نو د مسلمانانو لښکر خو د مخکې نه 1000 کسانو نو 300 د ده واپس 500 کسان پاتې شو 200 پاتې شو دی لاړ مدینې منورې ته وایي مونږ جنګ نه کوو نبي علیه الصلاة والسلام په هغې جنګ په ځای باندې نظر واچو نو د مکې نه مشرکین خو مخکې راغلي وو که نه کافر مخکې راغلي نو کم طرف چې د اوبو طرفه په هغې باندې هغې نه اول قبضه کړې وه نبي علیه الصلاة والسلام داسې وکتل نو په دغې ځای کې یوه کنده ده هغه غونډکۍ به تاسو لیدلي د احد یو خو د احد غر دی غر دی خو ډېر لوړ غر دی خو خواته هغه مسجد سره یو غونډکۍ ده د دغې غونډکۍ نه شا طرف ته خو تاسو کتلي یوه کنده هم ده د اوبو اوس هم شته خو په هغې وخت کې به ډېره جوړه کنده اوس لږه جوړه ده
نبی صلی الله علیه وسلم چې او کتل د کندې ته یې راسې نه چې موږ دلته په جنګ شو دا کافر په دې کنده کې پټ پټ راشي د غونډۍ باندې راوخي چې په موږ حمله ونه کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې غونډکۍ باندې 50 تنه کېنول. فرمایل وی د دې غونډۍ نه به تاسو راکوزېږئ نه، که موږ فتح ومونږ ته هم به نه راکوزېږئ، که موږ شکست ومونږ ته هم به نه راکوزېږئ، تر دې که زموږ غوښې مارغان وتښتولې تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه. 50 تنه نبی اسلام په دې غونډکۍ کېنول د اصل چې کافر په موږ باندې شاغاړي حمله ونه کړي. تاسو په دې غونډۍ باندې ناست یې. اول مقابله شروع شوه، یو تن به راوته، صفونه دواړو طرف ته جوړ کړه چې یو تن به راته حمله به یې کوله، دوه تنه به مقابله کوله. په دې مقابله کې هر مسلمان له چې کافر راتو کافر مردار کړی دی، مسلمان په فتح مونته ده، حتی تر دې پورې چې 2 کافر مردار شو. په دې لږ جنګ کې 2 کافر مردار شو. په دې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ وروته. د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې کنه د چې کوم ځکه نبی رسول الله والسلام صفونه جوړ کړ، نبی رسول الله بیان وکړ او خپل تور حدیث راوستله، زما دا تور زه چاته ورکم چې د دې حق پوره کړي. خپل تور نبی رسول الله راوستله، زه د خپل تور چاته ورکم څوک په واخلي چې د دې تور حق پوره کړي. یو صحابي براتو هغه به د الله پاک پیغمبر زه حق پوره کول شم، مال راکړه. نبی رسول الله به انکار کو. په اخر کې ابو دجاله رضی الله تعالی عنہ راغی، ورته د الله پاک پیغمبر مال راکړه، زه به حق پوره کړم. نبی رسول الله دته ورکړه. دته څنګه ورکړه؟ د مخکې نبی رسول الله په جنگونو کې لیدل د عجیب انداز او د ابو دجاله رضی الله تعالی عنہ کله په جنگ کې ډېر عجیب حالت و. د ټول عمر په جنگ کې سور پټکې و، سور پټکې به والو او په جنگ کې به ډېر په یو تکبر سره غونته ګرځي. د ځان له انداز په جنگ کې نبی رسول الله دا انداز ډېر خوښاو. نبی رسول الله د تور ورغړی ته د حق پوره کول شي. نو چې کله داسې د یو تن جنگ وشو، 2 کافر مردار شو، نو ابو دجانه رضی الله تعالی میدان ته وته د تور داسې تا وکړه او اشعاري ویلو انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل. انا الذي عاهدني خليلي، زه هغه سړی یم چې زما دوست وعده اخیستې ده، زما هغه دوست وعده اخیستې چې د هغه مینې زما په زړه کې کور کړی دی. نبی رسول الله یادوم او د هغې غر په لمن کې زما نه وعده اخیستې ده. څه وعده یې رااخیستې ده؟ الله اقوم الدهر في القیول اضرب بسیف الله والرسول. زما نه دا وعده اخیستې چې زه به په شاته صف کې نه ودرېږم او زه به د الله او د الله د رسول دشمنان د پیغمبر په توره باندې وخم. زما نه دا وعده اخیستې ده. دا اشعاري وویل او دا توره یې داسې تو کړه او ډېر په تکبر باندې روان شو. ابو دجانه رضی الله ډېر په تکبر روان شو. نبی رسول الله داسې وکتل کړه، ډېر په تکبر او په غرور روان. نبی رسول الله مسکی شو، الله ته دا حالت ډېر ناخوښه دی. الله ته تکبر راتلو ډېر ناخوښه دی. الله چېرته دا نه خوښوي؟ په حالت د جنګ کې الله ته بیا دا چال خوښ دی. الله ته د تکبر راتلو ناخوښه دي، خو چې د کافر سره د مقابله بیا د مسلمان څومره په تکبر کې ګرځي، الله ته دا تله بیا خوښ دي. د کافر په مخ کې به داسې عاجز نه ګرځي، بیا به ښه په تکبر سره ګرځي. د ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر په تکبر سره په دې جنګ کې روان شو. نبی رسول الله په خندا شو، الله دا تله ډېر نه خوښوي، خو په جنګ کې ډېر خوښ دي. ګورې او د توره داسې تاو کړه که نه روان شو چې په کوم طرف پته نه د کافرو دا سپري به یې غورځول داسې یو به له مخې نه شو راتلی، حتی تر دې پورې چې لاړ که نه او دا توره چې اوچته کړه ویې کتل، نو هندۍ مخې ته ولاړه ده. هنده مخې ته ولاړه وه، د ابو سفیان ښځه د عتبه لور دا ورته مخامخ ولاړه ده. نو چې ده دا توره داسې اوچته کړه نو دې چغې کړې وی راشئ زما مدد ده. نو یو کافر هم خواله رانغی، نو چې رانغی نو ده داسې وکتل دا توره خو د نبي علیه صلات وسلام ده، نو ده په بېڅوکه ښځه باندې نه څنګه وچلومه. دا توره د نبي علیه السلام ده، دا خو ډېره نامناسبه ده چې زه به بېڅوکه ښځه وچلومه، دا امداد له څوک نه راځي. نو توره یې چې ورستی کړه هغه یې پرېښوده، هېڅ یې ورته ونه وي، څه ورته ونه وي. دارنګې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی میدان ته ور مخکې شو او توره یې راواغسته. هر کافر به ځان پټو د حمزه رضی الله تعالی د تورې نه، ځکه چې حمزه رضی الله تعالی په کوم طرف ته که نه نو بس د کافرو سرونه به ورته اورېدل، داسې په بهادرۍ سره جنګېده، بهادرۍ سره. خو په ده باندې ګزار یو تور غلام و، حبشي غلام و، هغه پې ګزار په وحشي
وحشي بن حرب او دې یو تن را لګره د مکې نه په دې لالچ کې د هغې کس تر په جنگ بدر کې مردار شوی و نو هغه ورته وی ته لاړ شه او د نبي علیه السلام چې کوم تره دی حمزه خو هغه ته مړ کو که نه شهید دې کو ته زما د طرفه ازاد یې دې په دې لالچ را لېږلی و د وحشي بن حرب و نو چې کله جنګ شروع شو ده خو جنګ نه کوو دی د یو ګډ شاته ناست و حمزه رضي الله عنه به یې غلی سي کو چې دی به زه چېرته ګورم نو د حمزه رضی الله عنه په ده باندې نظر نه و دی د یو ګډ شاته ناست و نو حمزه رضی الله عنه روان و دی ناڅاپي پاڅېده په دې نوم کې نیزه ومنډله په دې نوم کې چې نیزه یې ومنډله شاته د حمزه رضی الله عنه نه ووتله حمزه رضی الله عنه څو قدمه لا خو ځمکې ته راتاو شو شهید شو او دې چې څنګه حمزه رضی الله عنه باندې ګزار وکړ بیا شاته لاړ سیټ ته کړی دی په جنګ کې د شرکت نه دی کړی ده خو خپل مقصد دپاره راغلی چې زه آزاد شم که نه اذا حمزه ما قتل کو ما به ته ازادي میلاو شي دک وحشي بن حرب چې د نبی علیه الصلاة والسلام ترې په ډېر بې درده شهید کړی و او نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله حمزه رضی الله عنه رایادېده که نه ژړل به ډېر زیات په خپل تره پسې خفه و دا وحشي بن حرب دې راغی چې کله مسلمان شو د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شو نو ده ځان نه ښکاره کو چې کله مسلمانې ده ځان یې نه ښکاره کو ښه مخکې پټ کړی و داسې نه چې نبي علیه السلام مې وپېژني چې ته هغه نه چې زما او تره دې قتل کړی و زه ستا اسلام نه قبلېږي لرې کېږي زما د مخې نه ځان یې پټ کړی و ځان یې نه ښوو نو چې کله اسلام راوړه که نه نو څه کسانو ورته وي د الله پاکه پیغمبر ده خو وحشي بن حرب دی کوم چې حمزه شهید کړی و دا خو ستا د تره قاتل دی نو نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې وبهېدې ما له یو انسان مسلمانول د زرو کافرانو د قتل نه بهتر دی زه زر کافر قتل کم زه په هغې نه خوشحالېږم زه یو کافر مسلمان کم زه په هغې خوشحالېږم خیر دی که وحشي بن حرب زما د تره قاتل دی خو چې مسلمان شو زه پې خوشحاله یم خو دومره ورته وویلو وحشي بن حرب ته یې وویل نبي علیه السلام دومره کرې کار وکړه که نه چې ته مسلمان شې الله ستا توبه قبوله کړه الله ته معاف کړې خو زما مخې له ډېر مه راځه ځکه چې ته زما مخې له راځې ما ته خپل تره را یادېږي چې د هغه سره په غزوه احد کې څه شي وو نو زما زړه ته درد راځي وحشي بن حرب ډېر پښېمانه و په دې خپل کار باندې او قسم یې وخوړو زه به داسې کار کوم چې ما تېر کوم ګناه کړی چې د هغې کفاره شي ده ما د نبي اسلام تر شهید کړی که نه زه به داسې کار کوم چې د دې ګناه هغه کفاره شي بیا مسیلمه ابن کذاب د پیغمبرۍ دعوه وکړه ده د پیغمبرۍ دعوه وکړه دی پټ روان شو بس زما د ګناه کفارم صرف دا ده دی روان شو پټ په مسیلمه ابن کذاب پسې او څنګه چې حمزه رضی الله عنه په دې نوم باندې والو شهید کړی که نه دقه شانتې مسیلمه ابن کذاب په دې نوم کې په دې نیزه وپورې تېست هغه یې مردار کړو دا هغه سړی چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه هغه په دې نوم کې په نیزه مردار کړو ویزه ما د خپل ګناه کفاره ادا کړله ځکه چې ما حمزه رضی الله عنه شهید کړی و خو هغه د نبي علیه السلام محبوب تره و خو د نبي علیه السلام په دشمنانو کې بدترین دشمن مردار کو بدترین دشمن مې مردار کو هغه کافر مې مردار کو چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله ورغږیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټۍ د نښان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام ډېره مننه.